حدیث مرفوع مخکې تاسو په درس کوم ویلي وو په هغې کې د سنت یعنی هغه درس کې چې دی نو سنت خبر اثر دا سبقونه شو نننی سبق کې زمونږه او درس کې حدیث مرفوع حدیث موقوف او مقطوع او مسند د دې ذکر چې دی نو زمونږ په نننی گویا کې دا د نننی درس موضوع ده نو المرفوع مرفوع کی تعریف الگ مرفوع ستوي او د مرفوع معنی چې کوم دا لغوي معنی گویا کې مرفوع کا معنی اٹھائی ہوئی چیز ہے سنگا اٹھائی ہوئی چیز یعنی مرفوع اوچت کړي شوی سیز مرفوع د اسم مفعول صيغه ده چونکه اوس بتا سوای چې د حدیث مرفوع ته مرفوع ولي وای نو دغه وجب په کې هم راشي چونکه یہ حدیث تابعی و صحابی سے اوپر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اس لیے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے حدیث مرفوع د مرفوع معنا دا لغوی چې پور تکړی شوی سیز خا پور تکړی شوی سیز چونکه دا حدیث چې کوم دی د تابعین او د صحابین پور تلاړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا رسی د دې وجه نه دی ته چې دی نو حدیث مرفوع دی ته مرفوع ویل کی بل اوس د مرفوع حدیث تعریف چې علماو کړی دی دا هغه دا چې هو المتن الذي ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول او فعل او تقرير او وصف يعني هو المتن الذي دا حدیث مرفوع دا هغه متن دی چې دا هغه نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا نبی کریم علیہ السلام مبارک قول تا فعل تا تقریر تا اوشی یا یو وصف طرف تا چکم دینو کڑی شوی بی آغا متن چی دا حاغی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام قول تا فعل تا تقریر یا وصف تچدے لیشی اس اعتبار سے حدیث مرفوع 4 اقسام میں منقسم ہوتی ہے تدی وجنا حدیث مرفوع چکم دے دو سلور اقسام تقسیمی گی سلور اقسام تقسیمی گی حدیث مرفوع حدیث مرفوع قولی حدیث مرفوع فعلی حدیث مرفوع تقریری حدیث مرفوع وصفی یہ سلور اقسام تجدین دا تقسیمی استاذ بوئے چې دا حدیث مرفوع قولی و فعلی و حدیث مرفوع تقریری و حدیث مرفوع وصفی اوس داسې مسله ده چې د دې هر یو مثال پکار دی چونکه حدیث مرفوع قولی دا قولی حدیث مخکی
نسبت د نو اگر یو دغه کې دوه یو حدیث مبارک قولی وی او فعلی وی ترجیح دی قولی ته دا مثال د حدیث مرفوع قولی چې کوم دی نو هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا احب الله لما يغزوكم من نعمه احب الله لما يغزوكم من نعمه اور سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3789 دے نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائی کہ تاسو اللہ رب العزت سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت عطا فرماتا ہے احب اللہ اللہ رب العزت سره محبت کوي د دیو جن چې تاسو د صدر کوي نعمتونه درکړي دا حدیث مبارک امام ابو عیسی ترمذی رحمت الله علیه په سنن ترمذی کې ذکر کړی دی حدیث نمبر ما تاسو ته ویلي یعنی 3789 آسان نه دا د حدیث مرفوع قولی چې دی مثال دی بزرګان حدیث مرفوع فعلی مثال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره حدیث مبارک چې دی دا سنن ترمذی ذکر کړی دی او دا مخکینی حدیث مبارک چې کله ابو عیسی ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړو دغه سره دا ویلو چې وقال حدیث حسن او امام حاکم سے وی صحیح الاسناد وصححه الذهبی دې بیا چې کوم دې رقم کړی دی ښا امام ابو عیسی ترمذی سے وی چې دا حدیث حسن دی حاکم د مستدرک والا وی چې دا صحیح الاسناد دی امام ذهبی وی چې دا صحیح دی خوشوی او دا حدیث چې الا اصلی بكم صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره نو دا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی مروی دی وی دا د کم دا د حدیثی مرفوع فعلی مثال دی حدیث مرفوع فعلی مثال دی سبحانہ عبداللہ بن مسعود سے فرمائی کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں تاسو تزد رسول اللہ علیہ السلام منزل نظر کو نفصلہ پھر آپ نے نماز پڑھائی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ مگر پا اول ځل کی تکبیر لاسونه پورته کړل بے لاسونه نه دي پورته کړل دا حدیث ګوره مرفوع حدیث دی او د حضور صلی الله علیه وسلم چې څنګه مونږ کړي د سې مونږ دلته در کوم نه پړاوم نو به مونږ کو او د سې چلو چې فلم يرفع يديه الا في اول مره مخکې دا حدیث تاسو ته پاغه ضرورت د حدیث کې تیر شوی دی خو بهرحال دا حدیث کې د دې مثال تاسو ته ویلو دا د حدیث مرفوع فعلی مثال حدیث مرفوع تقریری کی مثال دا حدیث مرفوع تقریری مثال سدے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مبارک فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم
لا نصلي حتى تأتيها وقال بعضهم بل نصلي. بیا فرمائی لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. دا حدیث مرفوع تقریری مثال دارے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی کہ رسول اللہ علیہ السلام مبارک منت فرمائی لیو کلچے دے مبارک را وپش دا احزاب اوے فرمائی چھے دا غزو احزاب نا را وپش ندی کی نبی علیہ السلام فرمائی چھے لا یسولین احد الاسر نمازیگر مون بئی سوکم چھ دینو نکوئے مگر پو بنی قریظہ کی بے کوئے دیو توخن نو بعضو چھ دینو نمازیگر مون پا لار کی بیا مندو وقت پہ نمازیگر دا منظر آگے پا لار کی فقال بعضهم لا نصلی حتی تأتیها بعضو پا کداوی چھ مونگے نکو دا مازیگر موز ترسو پر چھ مونگا بنی قریظہ تا رسیدے لی بھی بعضو پا کیوئے نا بلکہ مونگ با موز کو اور دے کی چھ کل دی بعضو خلق دا خبر اوکلا چھ مونگا موز نکو ناغی خواغ خبر رواغستا بلکہ التبے بنو قریظہ چور سنال تبیدہ کو نو بعض احباب و خبالار کی بھی نمازیگر وخرا گئے ادھے خبر پوشی نو چا داوی چھ مونگا مون نکو مگر تا بنو قریظہ کی بے کو خواہ او بعضی پکی داسی و احباب چھ اغی یعنی اغیوے لے چھ مونگ با زمون با دا موز فوت شی نو دا فوت کی دو دا یرینا بازو چھ دے نو پلار کیوں کو رسیدے نو ہمون زیو کو خواہ استاس ہو کو ریکھنا بیا بے سنگ بے قضا نشو کولے بس پو فوت پشیرانا جو بے قضا نشو کولے دلتے لہذا ہوئی بعض اداسی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی صدا خبر اور ذکر کرے شلا یہ بات پس یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی پر کوئی یعنی رائے قائم نہیں فرمائی یو باندین پکی رائے قائم نہ کرنا داو ایسا کہا تچورا سے مازی گر من بکوئی چا پلار کی منز راغی ناغیوی چھے منگو خوئی نکو نبی سلام فرمائی مسل بعض پلار کی منگو اس پدیز ایک تاسو بورے کرنا نبی کریم علیہ السلام دت کو دا مثال چکم دین دا حدیث مرفوع تقریری مثال دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دور کے دا سوشو نو ودا سے چلو شو چھے بعضی ملگرو یعنی بعضی صحابہ کرامو پر لار کی منزو نکو بعضو اکو یرا رسول اللہ علیہ السلام تا دی خبری ذکر اکڑی شو چاو نکو چاو کو نو حضور علیہ السلام دی کی دیو بارکم چلے رائے قائم نکرگا نو مطلب دا شو اس دا خود تقریری حدیث تے دا خود دی دا پارا دا مثال با دی
دې کې دا ذکر د دې لپاره چې دا د حدیث مرفوع تقریری مثال دی. یو دا خبره چې دې له بګي دا هم معلومه شو چې دغلته کې صحابه کرام خو مجتهدین دي، نو هغوی بعضو دا اجتهاد وکړه چې دغه ظاهر د حدیث واغستو هغې باندې هغې پسې لاړل، او بعضې چې کوم دی نو هغوی پکې دا اجتهاد وکړه چې دا خو به قضا شي رانه دا مونځ نو هغوی هغه مونځ وکړو. د رسول الله علیه السلام دا رد نه کول د دې خبرې دلیل دی چې دې مخه کړي دي او دې مخه کړي دي. دې خبره پوه شئ ځینې وخت کې داسې کېږي. اوس تاسو وګورئ دې کې یو خبرې طرف ته پکې سوچ وکړئ، تاسو هغه مسله ترې واضحه کېږي چې یاره مثلا بعضې خلک دا خبره کوي چې د حدیث د خلاف عمل چې کوم دی نو دا څه دی؟ دا رد دی. او ظاهره خبره چې هغه اتفاقی خبره نو هغه د بیا رد که نه. اوس په دې ځای کې په ظاهره رسول الله علیه السلام خدا فرمایل چې بنو قریظې ته ورسېل ته به یې کوئ او دوی په لاره باندې وکړو نو رسول الله علیه السلام په دې باندې هم چې دی نو رد ونه کړو، خاموشي په اختیار کړه. د دې نه دا معلومیږي چې بعضې داسې هغه چې په هغې کې اختیار وي، په هغې کې اختیار وي او یو طرف ته دین ته په تقویت حاصلېږي، په هغه اتفاقي مسله باندې عمل راځي، که ظاهر د حدیث په هغه ځای کې او ظاهر بل شان وي نو بیا هم کو د هغې په ظاهر باندې خلاف هم راځي، خو مثال په طور باندې دې طرف ته نور اصول سره دا دغه جوړوي نو په هغه صورت کې عمل که وکړي شي نو دا په بعضې حالاتو کې قبیح او شریع نه وي. دې خبره پوه شوه؟ لکه اوس بالفرض بعضې موقع دي چې په هغې کې ګنجایش نشته، لکه د عرفات شریف نه چې سړی راځي نو عرفات کې به مونځ نه کوي، په لاره به هم نه کوي، مزدلفې ته به د ماښام مونځ راوړي. دې خبره پوه شو که نه؟ نو اوس هلته کې چې دی بس هلته کې که هر مذهب والا دی نو هغوی کوشش کوي چې بس ځان وباسو، دغه حدیث باندې هغه عمل کوي ښه. او دا چې کومو کسانو په لاره مونځ کړی نو دا هم صحابو په مفاد باندې پوهېدله، پوه شو که نه؟ په دې ځای کې دا معلومېږي په ظاهره باندې چې یاره د رسول الله علیه السلام مقصد دا دی چې تاسو په لاره ایسارېږئ مه او ځان چې دی نو مازدیګر مانځه ته چالته ورسېږئ. تاسو په دې خبره پوه شو که نه؟ خو چونکې په لاره پې مونځ راغې نو هغه مونځ یې وکړه، لکه داسې ډېرې خبرې داسې کېږي که نه؟ په دې خبره پوه شو؟ اوس دا د حدیث مرفوع تقریری مثال تاسو واورید او دا ذهن کې دا خبرې ساتئ چې عبدالله ابن عمر صاحب مبارک دې روایت کړی دی او دا په غزوه احزاب په موقع داسې شوې ده. دې خبره پوه شو؟ بل مرفوع وصفي کی مثال دا حدیث مرفوع وصفی مثال صاحبان حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اما تا استویلی چی بیا با پاخبل سے ایک راشی ہے نا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے اسڑی تپوسو کو اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا مثل القمر، آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چہرہ مبارک دا پا مثل دا سیف و دا توری و مثل دا توری یعنی دا توری چیزے دا دیر اپلکی کی کتا سو خیال کری دا سوا
په دې پلکار روحانه کېدو کې نو وینا دې مبارک ورته فرمایي برا بن عازب سے چې نا لا مثل القمر نه په مثل د قمر ودا د حضور صلی الله علیه وسلم چهره مبارکه دا په مثل د سو د قمر وخو البته کې مثل القمر راغلی دی نو معلومه دا شوله چې دا الف لام پکې حدیدی مراد تینا قمر هغه د چې هغه د سوار لسمې تام قمر خبره پوه دا حدیث مبارک چې کوم دی د دې مرفوع وصفی دا سنن ترمذی چې دا ذکر کړی دی او د حدیث نمبر چې 3636 یعنی 36 ښه دې خبر پوه شو 3636 یعنی 36 ښه آسانه او بیا سره دا لیکلي چې حدیث صحیح امام ترمذی سے لیکي چې دا حدیث صحیح حدیث دی نہیں بتا کہ کی چلتا کرنا आवाज دی ہاں اس د برا بن عازب سے تپوسو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس تلوار کی مانند تھا فرمایا نہیں چاند کی طرح تھا سبحان اللہ العظیم اس دی حدیث مرفوع حکم چلے سدے دا تاسو د حدیث مرفوع لغوی معنی اصطلاحی معنی یعنی تعریف او بیا د دې اقسام او د هر قسم چې د مثال دا چې کله تاسو واوریدو نو د دې حکم بیانې سند کا اعتبار ہوگا اگر سند صحیح ہے تو حدیث مرفوع صحیح اور اگر سند ضعیف ہے تو بیا تو ضعیف قرار پائے گا نو بیا وسی دا بیا ضعیف چې دې قرار و شي معنا دا کچرتا حدیث مرفوع دا چې کوم دې د دې سند لبه اعتبار ورکول شي که سند صحیح ہو نو بیا حدیث مرفوع صحیح دی او که سند ضعیف ہو نو بیا چې کوم دې نو دا حدیث مرفوع دا ضعیف دی نیز مرفوع حدیث مرسل بھی ہو سکتی ہے صحیح یعنی مرفوع حدیث چیزیں دا مرسل کی دیشی منقطع بھی ہاں مرفوع متصل مرسل ہوتی ہے مرفوع متصل چکم حدیث مرفوع متصل بھی یو چکم دے نسشے بھی یو کہ اتصال شتا بلکہ اتصال نشتا نو چکم کہ اتصال نشتا ناغم مرسل نشی کېدی او بیا چې کوم دی ها مرفوع متصل مرسل ہوتی ہے نہ منقطع چې کوم دی نه نشي کېدی ځکه متصل او منقطع انقطاع کې راغلي په دې سند کې ا منقطع دی انقطاع کې نہیں راغلي دا مرسل بلکہ اسے مسند کہا جاتا ہے دې رسوي بلکہ دې ته مسند ویل کیږي جس کی بنیاد پر امام بخاری نے صحیح بخاری تصنیف کی ہے چې په دې بنیاد باندې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د صحیح بخاری تصنیف کړی دی هم د دې خبرو لحاظ په کې ساتلې دي چې پاغه کې صحیح یعنی مرفوع متصل احادیث نقل کړي دي چې کوم په کې مرسل دي او مرفوع متصل دي نو هغه یعنی مرفوع متصل دا بچ دی نو مرسل بوي او منقطع بني چې متصل دی کنه نو بیا به دغه باندې چې کوم دی هغه نشرا اطلاق به نشي کوي ګوره مرفوع حدیث مرسل بھی ہو سکتی ہے اور منقطع بھی ہاں مرفوع متصل مرسل ہوتی ہے نہ منقطع دې خبره پوښ مرسل مرفوع متصل و مرسل بوي لیکن منقطع به نه انقطاع په سند کې نه راغلی نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دقه سي احادیث چې کوم دي په خپل صحیح بخاری کې نقل کړي ها
دا چې کوم دی نو جاذب النظر فی تصحیح الحدیث والاثر په یو سل دوه شپېتم نمبر صفحه باندې دا ذکر کړی دی د دې دا حکم حکم چې دی ذکر دا خو تاسو واورئ د مرفوع حدیث یعنی دا هغه بیان مو واورېدو دا هغه توضیح وشوه الموقوف حدیث موقوف کی تعریف اس پدې ده کې د موقوف تعریف چې کوم دی نو کیږي موقوف وقف سے ہے موقوف د وقف نه دی د وقف نه د اسم مفعول صيغه ده موقوف اس کا معنی ٹہرنا اور رکنا ہے د دې معنی چې کوم ده نو ٹہرنا اور رکنا یعنی ودریدل لکه مونږ تاسو یو بل ته لکه ټهر جاؤ ودریږه رکنا اور رکنا یعنی مطلب دا سړی روان دی نو دی ودریږي نو پلانې سړی ودرې رک گیا چونکہ اس میں متن حدیث صحابہ کرام تک جا کر ٹہر جاتا ہے تاسو وای چې دا موقوف حدیث دا موقوف وایو کله دې خبره کوي نو دا دلته کې اوس وجه خیخه چونکہ اس میں متن حدیث دا حدیث متن دا حدیث مبارک چې دی او تاسو ته پته ده چې کوم دا سند ور سره پیوسته شوي کنه لکه فلانی د فلانی نه روایت کړي دا غنه روایت کړي دا غنه روایت کړي یا تابعی بیا صحابی د نبی علیہ السلام نه روایت کړي نبی اسلام فرمایلی دي هغه انما الاعمال بالنیات مثال یا د سنو دغه متن حدیث دی دې خبره پوه شو نویدا متن حدیث صحابہ کرام تک جا کر جو صحابہ کرام پوری لاړ شي دا متن حدیث تو پتہ غزے بعد نہیں ادری گی اس لیے اسے موقوف کہتے ہیں دیو جن دی تسوی موقوف لکھی یعنی دا متن حدیث روان دے صحابی تو ورسی نو بیا د صحابی نه بر لاړ نشي چې بر لاړ شي نو هغه مرفوع دي تاسو مخکې رفع وشو د تعبیر صحابی او دا په دغه ځای باندې موقوف شو چې کله ودرېدو نو دې ته ویل کېږي بزرګانو حدیث موقوف کی تعریف یہ ہے قول الصحابی او فعله غیر مضاف لعصر النبوة سواء كان متصلا او منقطعا د موقوف حدیث تعریف دارے چې د صحابی قول یا فعل دیتا چې دینو ویل کیږي د صحابي قول یا فعل تا حدیث موقوف ویل کیږي چې دا څه دی یعنی د صحابي قول یا فعل تا دیتا موقوف ویل کیږي حدیث موقوف چې دا غي نسبت زمانه د نبی علیہ السلام ته هغه نشي خوش چې د کوم نسبت د رسول الله علیه السلام زمانی ته نشي هغه قول فعل کاغه متصل وي یا منقطع وي خوش کنه چې داغه نسبت بیا چته شوی یعنی د نسبت صحابه کرامو ته شوی او د رسول الله علیه السلام زمانی ته نسبت یعنی منسوب نه وي نو دا دق حدیث نو موقوف دی او دا موقوف نو ولې خدي وای ځکه چې دا اس لیے رکھا گیا یعنی اس کا نام موقوف اس لیے رکھا گیا کیونکہ صحابی تک سلسلہ
सिलसिला मौकूफ हो जाता है چې بیا دغه سلسله صحابي باندې چې دی دا موقوف شي پوه شئ ها نو تاسو به د دې موقوف په مثال باندې به تاسو پوه شئ چې قول د صحابي یا فعل د صحابي چې هغه د زمانې د رسول الله علیه السلام ته مضاف نه منسوب نه برابر خبره ده که دا متصل وي یا منقطع وي پوه شئ نو دا ټکي چې دی پکې راغی اوس دې ته موقوف ولې وایي نو دا ځکه چې د صحابه کرامو دا سلسله ورسېږي نو دا په هغې باندې موقوف شي موقوف کی مثال د موقوف حدیث مثال څه دی نو مثال محمد بن الحنفیہ د خپل والد محترم حضرت علی رضی الله عنه مبارک نه هغه مبارک ته چې کوم دی نو یو پیره تپوسو که عرض وکړو یعنی محمد بن حنفیہ د خپل والد محترم حضرت علی رضی الله عنه مبارک نه تپوسو کو وای ما ورته دا ویلې دا محمد بن حنفیہ وای قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر رضي الله تعالى ودا تپوس سوق کئی دا تپوس چې کوم دی نو دا دغه کئی محمد بن حنفیہ دا چاله کی د خپل والد محترم مولا علی صاحب دی کوي نو هغه مبارک د جواب سور کوي او تپوس څنګه تپوس کا اي الناس خير بعد رسول الله د رسول الله عليه السلام د ورستو د خلکو کې څوک چې دی نو ډیر غوړه دی قال ابو بکر نو مولا علی صاحب فرمایل چې ابو بکر صدیق صاحب غوړه دی بیا تپوسو که ثم من بیا نو قال ثم عمر رضی اللہ تعالی دا حدیث مبارک چې دی او دا سوال جواب نو بزرگ دا موقوف حدیث دی حضرت علی رضی اللہ عنہ مبارک باندې دا موقوف دی دا چا نقل کړی دی موطا د امام مالک رحمه الله 828 نمبر صفحہ کی خجی استاسو گوری نو یو خودی کی تاسو تا مثال را گئی دا مثال دا موقوف حدیث مثال دوی مدی کی تاسو سغٹ مسئلہ دام را گا چاہلکا وی ماچمی گویم تنبور ماچمی گوئی وی دا زسوے کو دا تنبور میں سوئی نو مولا علی صاحب سو عقیدہ لري سوئی او گوئے کی اغا مبارک سنگا اغا کئی جواب ور کئی چا ابو بکر صدیق صاحب غورا دے بیا عمر فاروق صاحب غورا دے نو دی دیکھی تی دغه مسئلہ هم چې دی نو دا پکې د مولا علی سے مبارک د خلی مبارک ده او هغه دغه داسې خلک کوي چې چا د پاره غوروالي په هغې مبارکانو ثابتوي نو هغه پرې رضا نه دی او دوی له غوروالي ثابتوي نو ما تاسو ته دا خبره مخکې کړې وه چې تا چې یاره ګیني یو کلي فضایل وي او یو جزي فضایل نو کلی فضائل فضیلت کلی چورته وي دا د اهل سنت و جماعت په دغه ترتیب باندې چې کوم دی نو دا دی دا حدیثونه ثابت دي تاسو دا کنز العمال راواله تاسو ته بلا حدیث ملو شي نور د حدیثو کتابونه
او هغه حدیث سره سره مولا علی سے په خپل باندې دا قول دلته کې چې چالي کړي موطا د امام مالک رحمه الله ذکر کړي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کا بیاسو کو عمر فاروق سے ہو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان تک موقوف ہے دا چې دے دا د حضور دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پورے دا موقوف تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل یا تقریر کا ذکر نہیں دی کہ دا رسول اللہ علیہ السلام دو قول فعل یا تقریر ذکر نشتا خدایات ساتے د حضور صلی الله علیه وسلم او د صحابه په منځ کې دغه اشخاص اول ابو بکر صدیق سے ورپسې عمر فاروق سے دا غوره وو هغه مبارک هغه بیان خو چون کې داغه نه تاسو کړی دی بره د دې رفع شوی نه دا دی وجه نه دی ته حدیث موقوف जिस तरह मरफू की 4 अक़साम है इसी तरह मौकूफ की भी 4 अक़साम है संग च द मरफू हदीस सलूर किस्मों दक रंग द मौकूफ हदीस सलूर अक़साम है नंबर 1 हदीस मौकूफ कौली मौकूफ फ़िअली और मौकूफ तकरीरी और सलूरम नंबर موقوف وصفی موقوف وصفی دا سلور اقسام حدیث موقوف قولی حدیث موقوف فعلی حدیث موقوف تقریری حدیث موقوف وصفی چونکہ دا سلور اقسام دی نو پدی سلور اقسام و مثالونه ہوس پکار دی کنا تعالی دا حدیث موقوف قولی سے مثال دی الگ د دې چې کم دینو د فعلیک سے مثال لې د تقریری سے مثال لې نو دا پکې مورخه موقوف قولی کی مثال د موقوف قولی مثال چې دینو هغه ذکر کړي حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ ان اصل من قرابتی زمانے باغ ذات باندې قسمی چې داغه په دست قدرت کې زماده جان دی ابو بکر صدیق سے فرمائی خوا چې لقرابت رسول الله صلی الله احب الی ان اصل من قرابتی چې خامخا قرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی رشتہ داری د حضور صلی الله علیه وسلم اهل بیت تاسو دا مات ډیر محبوب دي دا دینا یعنی د خپل هغه زما چې کوم اصل قرابت دا غینه مات ډیر زیات محبوب نو مطلب دا دی چې ګوري د هغې مبارکان یو بل سره محبت ته د اهل بیتو د اهل بیتو د شیخینو سره محبت ته مبارک فرمایي چې مولا علی صاحب چې ابو بکر صدیق سے غوره دی بیا حضرت عمر سے غوره دی پس رسول الله علیه السلام ابو بکر صدیق سے وایي چې د حضور صلی الله علیه وسلم قرابت چې کوم دی ماته ډیر محبوب دی یعنی په خپل قرابت باندې ولا ترجیح ورکړي دیو جنا دغه ته محبتونه دي بهارونو ته تاسو وګورئ کنه او دغه د منافرت دی هواګانو ته چې داخله کې چلی دا خدغه بلی کې نه زیږي ښا دې خبره پوه شو کنه دیو جنا یو صاحب دی هغه یو ډېر خپل خبره وي ګوري وای زه دا هغه چا سره ولې چې دې نغه وکما دشمنی وکما چې دا چا سره صحابه کرامو دوستی کړی ده او دا هغه چا سره ولې دشمنی وکما چې دا چا سره اهل بیت دوستی کړی ده او دا هغه چا سره ولې زه دوستی وکم چې چا چې د اهل بیت سره دشمنی کړی ده او دا چا سره چې اهل بیت دا کړی دی
د یزید طرف ته اشاره ده کنه او دا کې امیر معاویه رضی الله عنه ته چې هغه سره غیو سره صلح کړی دا سره محبت کړی نو زه سره څنګه دښمنی وکړم دې خبره پوه شو نو تاسو او هغه مبارکان په یو سره رښتې کول یو بل سره حضرت عمر رضی الله عنه مبارک حضرت مولا علی رضی الله عنه مبارک کر رشتہ لګلې و ایمان دا هغه مبارکانو نه رشتہ طلب کړو هغه رشتہ شوه ام کلثوم رضی الله عنها نو غرض دادی چې تاسو را دا وایي اوس یو سړی په دې زمانہ کې خمالدار دی خو خسته دی ار یو صفتی برابر دی لیکن د یو کور سره دی یو چا سره دشمنی شي یعنی بیا رشتہ چې دی نو ورکی شو نو داسې اوس د عمر فاروق سره د مولا علی صاحب کله دشمنی نو بیا به رشتہ ورکړي حالانکه د عمر فاروق سره عمر په هغه وخت کې ډیر زیات لیکن مولا علی صاحب سره رشتہ کوي د دې وجنه موږ وایو چې هغه یو بل سره دوستی کوي یو بل ته دعاګانې کوي د یو بل متعلق چې دی خخ رایګانې قایموي او دې طرف ته چې دی نو روافض لګیا دي د دشمنۍ چې کوم دی نو پکې هغه کوي د اهل بیت هغه دوستۍ په اړه کې صحابو سره دشمنۍ کوي یاد وکړئ دیو خوارج لګیا دي هغه د اهل بیت سره د صحابو د محبت په اړه کې هغه سره دشمنۍ کوي دغه موږ اهل سنت و جماعت په دې منځ کې دي واشه موږ محبت د صحابو سره دي الکه د چا د مخه محبوب د مخه د موږ محبت د اهل بیت سره دي چا د مخه محبوب علیه السلام مبارک د مخه واشه به ها نو دغه حدیث مبارک چې کوم دی نو دا سړي موقوف قولی مثال دی ها اوس موقوف فعلی داغه مثال څه دی نو حضرت نافع رحمه الله چې دی فرمایي ان ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر چې کوم دی نو دی په آثار رسول الله علیه السلام مبارک ستو تابعو چې کوم ځای باغ مبارک مونږ کړو د بخاری شریف وګد حدیث وشه لکه دا حدیث مبارک چې کوم دی نو اوس دل غابي ذکر کړی دی و دې مبارک چې کوم ځای رسول الله علیه السلام مونږ کړو د هجرت په موقع باندې یاد شي سفر کې دې مبارک بزان په هغه آثار په سر رسو ولته به موږ سپا غزینو باندې جمعهونه جوړ او دې طرف ته بل مشن غږیږي خلاف تاسو چې دې ته وګورئ حیران بشئ بخاری شریف کې د عبد الله ابن عمر رضی دا حدیث د تفصیل سره ذکر کړی دی چې نبی اسلام مبارک کم ځای داغي محل وقوع خودلې ده چې د لارې نه چې مدینه منورې ته ځینو دونه چې کاڼي ولې دونه فاصله کې د غزې راځي دا سیده سیده دا ټول پورا نقشه را نقل کړي وګد حدیث هغه ځای کې منځونه کړی دي او اوس چې څوک هغه ځای کې منځ کوي کوم ځای کې چې رسول الله علیه السلام عبادت کړي منځونه کړی دي هغه ته بدعت نو معلومی کې دا اگر تاسو غار حرا ته لاړ شئ الته کې به د مدینه د یونیورسيټي چې کوم دي طالبان نشته د مکه معظمه دغه وابیان په کې ناشتي نه دی پریدي بالکل چې ته په دې عقیده باندې مشکل ته چیرې دی چې رسول الله علیه السلام مشکل دی بیا دې نه پریدي او کوی چې بس دا مسمکه دا ټول زمکه جمعات ته مسجد ته کومه بیا زه پریدي نو دا دغه خدا عقیدت خدا زړه سره کده کله کله خپل مقصد کول غواړي ګوره هغه دغه دی کنه وای من سکتا بلغ مرامه څوک چې خاموش شو د خپل مقصد ته ورسېږي اوس ته وایي چې زه په دې ځای کې مونږ کوم په دې غار حرا شریف کې یا غار سور شریف کې او یاره وایي چې نه بس
زه ثابتوم او زه به کنه په دې دغه عقیده کوم په دې باندې مراوله کنه عقیده خو د دې سره تعلق لري کنه دلته وساته چې د دې وجه نه کومه زینو نورم ډیر دي خو دلته کوم نو خیر دی هغه تا که دا وایي چې ټول زموږه جومات ته دام دی نو بس هغې نه دې په دې باندې دغه واغستو مونږ چې لاړو نو په سن 94 کې 94 اخیری یاره چې مونږ چې لاړو غار حرا شریف ته په دې کې اوس د خپې پکې غوځولي دي یو دې خوا بل دې خوا داسې ناست دي پنځه شپږ کسان او داسې په خلپ په خاندي داسې هم چې ورغلو دوه کسان مردان یو دي وځو تاسو جی یقین وکړئ نو سړي خو زور خو سره نشي کولی په زور کې یو بیا ډېر مولیانو جزانې دغه کړي بس جیل کې وي دا به یې هغه کوي نو موږ وایو مقصده مو کا چې مار مړ شو لاټي ماته نشي که نه لاټي مکچ که نو بس هغه ته پیدا شو بیا یې عقیده نو ما ورته هذه أرض من أرض الله والأرض كلها مسجد لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس یو دم یا ناس یا پاسې د ټوپ زما ملګري ته تصویر بس ما اعتراض موضوع کا بیا وګورو بس ما خو هغه ته مې په دې نیت وکړې ته حضور علیه السلام موضوع کړو موږ بس په خې موږ مو کو نه بللو کې وګورو اوس کوم سره کلک شي وي مالته خدای په خو بدی عالم دی کنه موږ چې سکون موږ دی له کوم چې الله پاک دی نو الله په خو بدی اصلاح عالم دی چې دې سره دی غاری حرا تر اغلی دونه بر راکته دي ولکه سره په هغه بجوړه کې اوس کته وای چې نه زم مناظره کوم ته کې نو به مناظره شي او نو به مونږ شي او بس ارسه بدل پاتې تاسو خیال لرئ نو خوګه باندې کار پکای په دې وجه نه چې دی دا حضرت عبداللہ ابن عمر سے چلے حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرمائی کہ عبداللہ ابن عمر سے با آثار دا حضور سب پسی گرزیدہ باقی دا آگے پسی وہ اتباع دے کولا آغا غزینو کی بیا منزونہ کول باقی دا اسد الغابی دا ذکر کری دی فی تمیز الصحابہ دغا کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 کی موقوف تقریری کی مثال موقوف تقریری کی مثال تو موقوف تقریری مثال کسی تابعی کا یوں بیان کرنا کہ فعلت کذا امام احد الصحابتی ولم ينکر علیہ د یو تابعی دا خبره کول چې دا پلانې کار ما د یو پلانی صحابي د یو کس د صحابي په مخ کې دا کار کړو هغه په ما باندې انکار نه وکړ هغه خاموش پاتې شو نو دې د سوې دا کوم حدیث دی دا موقوف تقریری دا موقوف تقریری او شبه خبره فعلت كذا امام احد الصحابه ولم ينكر عليها انکار نہ بند نہیں میں نے صحابی کے سامنے یوں کیا اور انہوں نے ایسا کرنے پر میری نکیر نہیں کی یہ من نہ کرنا موقوف وصفی کی مثال دا موقوف وصفی مثال یو تابعی چکم دے کسی صحابی کا وصف بیان کرے اور فرمائے یو تابعی ولگی آغا دا یو صحابی وصف بیان کی وصف بیان کی او آغا چکم دے نو بیا دسی ہوئی لکہ مثلا کان عمر رضی اللہ عنہ عادلا وفارقا بین الحق والباطل وصف بیان کی کہ یو تابعی ہوئی چی عمر رضی اللہ عنہ عادلو او جدا کون کی مابین دا حق و دا باطل کیو دا چی یو تابعی دا سیو
نو دا موقوف شو. موقوف گویا کہ وصفی، دا وصفی مثال شو. یہ موقوف کی اقسام و امثلہ بیان ہوئے. دیکھ ہمارا پوچھے موقوف کی تقسیم یعنی اقسام و امثلہ بیان ہوئے، یعنی د موقوف اقسام او امثله چې کوم دی نو دا بیان شو. اوس چې کوم دی نو د دې حکم د چا د موقوف حدیث حکم څه دی؟ موقوف روایت یعنی صحابی کا قول و فعل سند پر منحصر ہوگا. موقوف روایت چې کوم دی یعنی د صحابی قول و فعل او دا چې کوم دی نو سند دا قول و فعل دا په سند باندې منحصر دی چې روان دي دا خبره را روانه ده صحابي ته ورسېده او دغه ځای ودرېده، لیکن سند ته به وګورئ چې په دې سند کې څوک دي. دا ټیک دی، سند صحیح دی. اگر سند صحیح تو موقوف روایت صحیح، اور اگر سند صحیح نہیں تو موقوف بھی صحیح نہیں. سند ته به وګورئ که چې د موقوف حدیث سند صحیح ہو بیا دا صحیح دی، دا روایت صحیح دی. او کنا سند صحیح نو نو بیا دا موقوف دی، بیا دا موقوف چې دی دا صحیح دی. جہاں تک صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال کی شرعی حیثیت کا معاملہ ہے، کم وقت پوری چی دا صحابہ کرام دا اقوال دا شرعی حیثیت معاملہ ہے، تو یاد رکھے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں اور احکامات کے نفاذ کا دلیل بناتے ہیں. نو دا یاد ساتے چې حضرت علی رضی اللہ عنہ دا حضرت ابوبکر صدیق سے وہ دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دوان مبارک دا فیصلوں او دا احکاماتو چاکم دغه کوي نو داس داغه د نفاذ دلیل جوړي نه به جوړو چې لکه دا فیصله ابوبکر صدیق سے دسی کړی دا خبر پوه دا فیصله چې کوم دی دا عمر فاروق سے دسی کړی نو ګوره هغه چې دغه فیصله و غیره دا خو پاغي باندې ولاړی کړي موقوف دي سیدی نو حضرت علی سے بلا شي کول بیا باغم دغه فیصلو نفاذ وکاو دا به دا غیر فیصلو دغه احکاماتو د دې د نفاذ دلیل به جوړو خو موقوف حدیث ہو لیکن دې مبارک بسو هغه به دلیل جوړ وګورئ. جس طرح کے کروڑوں کی سزا وغیرہ لکه څنګه چې د کروڑوں سزا وغیرہ شو نو دغه به لکه په دې موقع باندې په داسې دغه کې ابوبکر صدیق چې دمر کروڑې ورکړي دي، عمر فاروق چې دا کروڑې ورکړي دي، هغه دا فیصله کړې ده، هغه دا احکام جاری کړي. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال اگر ان میں میسر نہ آئے زغد کتاب اللہ نہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دین استدلال کہ پدی کی میسر نہیں ہے یعنی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی وہ نمو مان تو اقوال اور تعامل صحابہ کو دلیل بناتا ہوں. بیادا صحابہ کرام و اقوال اور داغی تعامل چې داغی کم عمل پاتې شوی بیا هغه چې دې دلیل جوړو ما. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پکې هم دغه ارشاد. اس کا مطلب ہے کہ شرعی مسائل کے استنباط میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال افعال بھی دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں. د دې دا خبره معلومه شوه چې په شرعي مسایلو کې د شرعي مسایلو په استنباط کې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د هغې اقوال او د افعالو د هغې افعال هم چې دی نو دا دلیل د دلیل حیثیت دې ته حاصل دی
نو دې وجې نه چې دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بلکې تاسو خیال کړي نو دا څلور څیزه دي که نه یو قرآن دی یو سنت دی یو اجماع دی یو قیاس دی اجماع او قیاس نو چې په کومه خبره ده صحابه کرامو اجماع تېره شوي په 20 رکعاته باندې چې کوم دی نو اجماع ده نو موږ 20 رکعاته کوو که نه کوو دا د عمر رضی الله عنه مبارک فیصله ده په دغې باندې اجماع ده پوه شو یو خو دا ده چې موقوف حدیث ګورې دغه پکې راغی او دویمه دا چې د اجماع دا دواړه دلایل دي دې خبره پوه شو په دې صورت کې ښه بل دې نه وروسته تاسو ته وایي چې مقطوع کی تعریف مقطوع کا معنی ہے کٹا ہوا یعنی کٹکڑے شوے مقطوع کٹا ہوا اس کو مقطوع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی بلکہ تابعین تک رک جاتی ہے دا د حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته نه رسیږي بلکې دا تابعین باندې دا ودرېدلي معنی څه روان دی سند روان دی امام بخاری سے یا بل یو محدث مثال ما ته فلانی زما استاد دا روایت کړی دی هغه ته فلانی کړی دی هغه استاد هغه ته فلانی دی هغه استاد هغه ته د تابعی ته ورسېده نو باس هغه باندې مثلا ودرېده لکه بالفرض حسن بصری رضی الله عنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسې چې دې مبارکانو ته ورسېد نو برهون لاله نو ګوره چې په صحابي باندې ودرېد نو موقوف شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پورته شو نو هغه مرفوع شو او چې دلته شو تابعی به نو مقطوع شو دې خبره پوه شئ دا ترتیب چې دی اوس حدیث مقطوع کی تعریف یہ ہے کہ وہ ما اضیف التابعی قولا او فعلا على المشهور آغا چې اضافت تابعی تکړی شوی د یو قول یا د فعل بنا د مشهور تعریف باندې ها د مشهور تعریف په بنا باندې دیکھ یو بل تعریف شتا خو مشهور تعریف دغه دی چې اضافت تابعی تکړی شوی د قول یا د فعل خو بنا په قول مشهور باندې بعض علماء نے اس طرح ذکر کی ہے چې هغه ما تاسو ته دغه ځای کې اکړې بیا مې په هغه حواله چې کوم ځای ورکوم نو په هغه ځای کې بیا هغه تعریف په عربی کې ذکر کړی دی وهو ما اضيف الى التابعي فمن دونه من قوله او فعله وخلا من قرينه تدل على رفعه او وقفه بلوغ الاعمال لاحمد بکار قضا فی السعی الخسیس دا اوس چې کوم دی نو تاسو ګورئ چې اضافت تابعی ته شوي د قول یا د فعل نو په بنا په قول مشهور دغه تعریف دی بعض علما شوي هغې داسې وایي چې اضافت تابعی ته شوي یا د ده نه لاندې چې کوم تبه تابعی قول وی فعل وی او یاره خالی وی د قرینې نه چې دلالت کی په رفع باندې یا په وقف باندې چې دغه قرینې نه خالی چې دلالت مثال په تور باندې داسې قرینه ورکې نه چې دلالت په څه باندې کوي په رفع یا په وقف باندې دلالت کوي دغه پکې نه نو دقه ته چې کوم دی بیا څه قول فعل هغه قول فعل چې تابعی ته اضافه نسبت کیږي یا دنه لاندې ته نو تابع شو خوس ګوري بلوغ الاعمال نومي کتاب چې دی نو دا په 1
اتوشتمه نمبر صفحه کې دا ذکر کړی دی دا تعریف. یعنی تابعی کے قول یا فعل کو مقطوع کہا جاتا ہے جس طرح کسی صحابی کے قول یا فعل کو موقوف کہا جاتا ہے. نو دغه رنګ د تابعی قول فعل تسوی مقطوع ویل کی. مقطوع کی مثال تاسو ګورئ ولدا د مقطوع حدیث مثال لا خیر فی مال رجل لا يصلح به عرضه. دا حدیث مبارک چې کوم دی نو مکارم الاخلاق کې دا ذکر کړی دی د خرایطی مکارم الاخلاق للخرایطی صفحہ نمبر 136 کا وہی چې کسی بھی شخص کے اس مال میں بھلائی نہیں جس سے اس کی عزت محفوظ نہ ہو. دا غسڑی پہ دے مال کی جدے اس خوالی نشتا بھلائی پہ نشتا چداغی دا وجہ دا چدے دا عزت محفوظ نہیں دا مال کی اس خیر نشتی اس بھلائی پہ نشتا. دیکھ اس میں قول کی نسبت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی طرف ہے. یعنی ددی راوی سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی دے. نو دا د دې وجې نه چې دی چې دته پکې نسبت دی سعید بن مسیب سے تا نو دا د دې وجې نه مقطوع د بزرگان. الکه د مقطوع حکم سره مقطوع کا حکم تابعین کے اقوال اگرچہ مرفوع کے مقابلہ میں آئے دا تابعین و اقوال اگرچہ دا مرفوع حدیث کو مقابلہ کی راشی اگر مرفوع کے مقابلے میں آئے تو قابل قبول نہیں. ہاں حدیث کی تائید حاصل ہو یا تشریحات اور وضع اصول و قواعد میں قابل قبول ہے. استاسو ګوري د مقطوع حدیث حکم چې تابعی ته نسبت شي دلائل قرینه پکې او وقف یا پورف باندې نه پوه شئ. دا سره دا کې د زیادت خدای مثال شي اسیم دغه د پر خدا دی نو بیا دا سره سره دې لګه وضاحت پکې راغی. تاسو ګورئ د مقطوع حدیث حکم دا دی چې د تابعین او اقوال اگر چې دا اوس ګورئ که چېرته دا د مرفوع حدیث په مقابله کې راشي نو بیا به دا قابل قبول نہیں. ہاں حدیث کی تائید حاصل ہو یا تشریحات اور وضع اصول و قواعد میں قابل قبول ہے. اس مثال بطور باندې دی یو حدیث تائید د پاره یو حدیث تائید تھی کی ٹھیک تعلق لکه مثال بطور باندې د موطا د امام محمد سے و دسه حدیث ذکر کړی دي چې هغه د تابعین د صحابه او د تابعین اقوال ذکر کړی دي لکه مثال عدم رفع یدین. نو اوس تاغین چې کوم دینو الته کې د حدیث تایید کی ټیک ده الکه لاسونه اوچت کړ په ټول صرف تحریمه کې نور نه دي اوچت کړی. اوس دغه صحابي دغه نه هغه تایید دی او کده تابعی کول هم دغه تایید دی وایي دا بیا خیر دی بیا قبول یا شرطا یا پس تشریحاتو کې د یو حدیث تشریح باغی باندې کیږي تایید پی کیږي یا وضع د اصول او د قواعدو کې هغه قابل قبول دي. سره سو قواعد وضع کوي او پای کې د تابعی قول راشي نو خبر نه کوي خو چې هغه د مقابل د مرفوع مقابله د مرفوع حدیث سره نه. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دل تراشے دے دیکھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تمام استنباطات و اجتہادات دو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ټولو اجتہادات و استنباطات تا حدیث مقطوع لکھی گی
دا خپل حدیث مقطوع دی. استاد وایي چې هلکه موقوف څه نه دی کنه، هلکه څه مرفوع حدیث خو نه دی کنه. تاسو دا ټکي مخکې وکړو، اوس دې کې لږ ور هغه کې تطبیق پکې وکړو. تاسو ته دا خبره په حکم کې وکړه چې وایي حدیث مقطوع که د حدیث مرفوع په مقابله کې نه راغلی نو څه دی؟ مقبول دی. اوس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ټول استنباطات او اجتهادات چې دي دا د حدیث مقطوع حیثیت لري. خیر القرون دی کنه. اوس دا د حدیث مرفوع سره د دې ټکراو نشته. دی وجه نه چې تاسو اوس په دې خبره پوه شئ چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې زما یو قول د حدیث خلاف راشي کنه نو په دیوال دا شته کنه. ها نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ چې دا قول کړی دی نو د دې نه معلومیږي چې زما قول یا فعل د استنباط دا د قرآن او د سنت نه خلاف نه دی. او که تاسو پکې ولیدئ چې د قرآن او سنت خلاف وي نو بیا په دیوال باندې دی. اوس په پوه شئ نو مطلب دا دی چې دغه خو د حدیث دغه ته حدیث مقطوع ویل کیږي. الکه ولې ځکه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی دی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا دیدار کیا تھا. انس بن مالک سے دیدار کړی دی. یو خدا خبره شو. یو دا چې د حضرت عبدالله بن ابي اوفا رضی الله عنه دغه کړی دی. دا هغه مبارک دیدار کړی دی. په دې خبره پوهیږي. اوس ګورئ دا دو صاحبان دا ډېر شهرت ته رسېدلي دي. بعضې مورخین وایي چې نور هم بلا صحابه لیدلي دي. پوه شوئ؟ ښه خو یاره چې دا صحابې لیدلي دي نو دې تابعي شو او د تابعي قول فعل چې کوم دی نو دا څه دی؟ دې ته حدیث مقطوع ویل کېږي. د حدیث مقطوع حکم دا دی چې که د مرفوع په مقابله کې راغی نو بیا قابل قبول نه دی. نو ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څونه په دیانتدارۍ نه کار واخیسته چې وایي ګورئ کنه زما قول که د حدیث سره نو د دې حدیث نو د دې نه مراد چې حدیث مرفوع دی. نو که د حدیث مرفوع سره ګویا کې د دې په مقابله کې راغی به دیوال وکړي. ها نو ګوره تاسو د خیال کړي کنه ځینې وخت کې دا خبره چې سړی کېږي د خبرې نه اندازه کېږي چې کله د یو بني آدم په دې خپلو اقوالو باندې دومره اعتماد چې ما په دې خبره کې داسې خبره نشته چې یو سړی به په اعتراض وکړي نو هغه ورته وایي چې هلکه تاسو په عام هغه کې دا وایي که زما په خبره کې یا د یو صاحب خبره یاد کړي چې دلته په اعتماد چې دوی داسې خبرې نه کوي. که دې کې چاته اعتراض وي نو په بلا باندې ولي خلک وایي که نه په بلا یې ولي که وایي نه مني نو مطلب دا دی چې نشته پکې نو چې کله نشته نو بیا خو به منې که نه. په دې ځای کې تاسو ته دا ټکي راغی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه انس بن مالک سے لیدلې دی ځکه چې دا یاد ساتي جس طرح تفصیل کتب اسماء الرجال میں موجود ہے اور علامہ ابن حجر حتمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا ہے. دیم لیدلې دی او انس بن مالک نے اوس تاسو ته د دې لږ تاریخ وایي چې دا تاریخ خبر پکې راشي. انس رضی اللہ عنہ امام صاحب رحمہ کے پیدائش سے 12 سال بعد وفات پا گئے ہیں. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پیدائش نه وروسته 12 کال وروسته دی بیا وفات شوی. 12 کال. ها
او د امام صاحب رحمت الله علیه په پیدایش چې دی نو په هغه په 80 هجري کې سم کومه کې په 80 هجري کې چې په 80 هجري کې وو نو 12 کال چې دی نو حساب کې اوسه څومره شو 92 د مبارک په سو کې په 92 کې وفات شوه حضرت انس بن مالک رضی الله او عبد الله بن ابي اوفا سے د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو وکاله رستو بیا وفات شوه وکاله نو گویا کې عبد الله بن ابي اوفا سے چې دینو په 87 هجری کې بیا وفات دی نو د مبارک دا لیدل کړي په دې خبره پوه دی هغه شو او دا چې کوم دی تقریر بخاری د زکریا سے بغم نقل کړي دي او دا الخيرات الحسان کې علامه ابن حجر هیتمیم ذکر کړي دي پوه شو به حوض ګوره نو دا د موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې مذهب هغه دا سیده لکه حدیث مقطوع ته وګوره کنه او تابعی دي اوس تاسو به وایي چې لکه بس تاسو نور لانجه پرې دی دا موږ ته ډېر اسانیږي په دې کې چې لکه د مجتهدینو تقلید بیا خاص کر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید نو ته ولګا ما ته وایي چې د حدیث مقطوع حکم څه دی حدیث مقطوع حکم څه دی نو چې دې پوي کنه اسه ټانګي والا اهل حدیث دی مثال په تور دا څه نه ما ټانګي والا په خدای پاک بندي لیکن زما غرض دا دی چې د دې فن اهل حدیث د فن حدیث اهل حدیث یعنی امام بخاری رحمت الله علیه او داسې قسم خلق د حدیث دي دا اوس نه چېږي الګ تراویح تر کاټ دی او غادي دي ټوټه کړیا غواړي نه یادو چې کوم د فن نو دا غي د تاسو کا چیرې په دې فن کويږي چې به د حدیث مقطوع سو حکم دی چې کويږي او تاسو په الحمدلله پوه شئ چې د حدیث مقطوع حکم دی کله حدیث مرفوع په مقابله کې نه راغلی نو او دا څه په صدق ورواولې دا قران په مقابله کې نه راغلی حدیث مرفوع په مقابله کې نه راغلی نو بیا دا قابل قبول دی قابل قبول دی دا رنګ چې کوم دی نو ګورا کچرته د دې په مقابله کې راغی نو بیا قابل د قبول نه دی او کوم مقابله کې نو بیا قابل قبول دی دا رنګ د یو حدیث تایید وکړي یا تشریحات وکړي یا په وزن د اصول او قواعد کې دا قابل قبول دي نو دا معلومه دا شو او دا خبره حقیقت دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل مذهب باندې تایید د حدیث کړي تایید کړي مثال په تور باندې رفع یدین نه دي کړي چې کوم حدیث دلالت په ادب رفع یدین داغي تایید کړي ٹھیک شو مثال په تور باندې جهر دغه باندې قرات خلف الامام مثلا نه دي کړي نو مبارک چې کوم دین او تایید دا احادیث کړي دي کوم چې مرفوع حدیث دي ادم یعنی قرات خلف الامام تایید دغه کړي دي تایید کړي داغي تشریحات کړي دي پوښښ او د څه مزیدار خسته اصول او قواعد ذکر کړي دي کله چې خیر تاسو دا لیکن ګړان نشي ته بیا په دې باندې ځان له مستقل علماء کتابونه لیکلي دا غینه بیا موږ ان شاء الله دغه کو چې بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ست طریقه باندې دا کړی دی دې کې وګوره دغه کې وګوره دا څه نو په دې خبره وتا څه کوی شي اوس په هغه ترتیب باندې لکه زه یو وایم او غبل او دی بل او غبل دې نه شنه بس راځه تاسو په حدیث او قران او اهل حدیث کې دوه اصول کتاب الله او سنت رسول مو وای بس راځه یا بسم الله خو خبره اوس چې کوم دی موږ د حدیث او دغه نه نوځو اصول حدیث کې دا دي کنه چې قول د پیغمبر علیه السلام قول د صحابي قول د تابعی دا څه دا حدیثو کې راځي حدیث سنت یره دا راته وایا
مثلا دی کې د حدیث مرفوع حکم تاسو وي، د حدیث موقوف تاسو وي، د حدیث مکتوب دا دی وي. بس دا راته ووایه خلاصه خبره ده. که مثال په طور باندې غو جزء به د سرو منم که نه وه اخواسه کم یو جزیه داسې ده چې هغه د مرفوع حدیث سره خلاف مثال په طور خیال دی. او اکثر چې کوم دی نو د خلقو د دوکه کولو دپاره وګورئ تاسو ما یو کتاب واغسته فتاوا غیاسیه وګوره په پلاني کتاب کې دا لیکلي دي چې په وینه باندې یا په متیازو باندې فاتحه لیکل د دې لپاره چې دغه ورکي مریض دا په جوړ شي دا جایز دی. دا جایز دی. ما چې دا کتاب واغسته نو دې کې داسې یو جزیه ما وکته. نو بیا زه مدرسې ته رالم قادري ته. نو ما امام المدرسین خپل عمي العزیز مناظر اسلام هغه ته دا کتاب وښودو. مطلب مې پکې دا و چې دا کتاب ناشنا و. ما هغه سړي سره نسخه بله صحیح کړې وه. که بیا دې سره په کتابخانه کې نه وي دې ته به یې راوړم او دا جزیه به راته پکې لږه برابر کړي طالبې په وخت کې. نو هغه ورته ما هغه عبارت راواړو. نو مبارک داسې ترتیب سره هغې تشریح وکړله لکه دا خو اجزات ناس نه که نه خو د هوا خبرې دي کوي که نه په هوا کې خلک دوکه کوي که نه. داسې تشریح وکړله ګورې وې دا جزیه لیکلې ده فقهاو. د دې دا مطلب دی که کله شفا په دې باندې یقیني وه. شفا څه وه؟ یقیني وه. نو د شفا یقیني پته به څه باندې لګي؟ هغه خو به څه په نس باندې لګي چې ته څه په وحي به لګي. اوس هغه شی نشته. نو لیکل راله شراله نو دا هغې دا مطلب نه دی که نه چې شابه هر سړی دی چې کوم دی نو بس اوس په دغې لیکي وله شابه دا اوس کړي. او موږ وایو که چا ولیکي راګیرې کې ښه بوساړه کې دې خبره پوه شو که نه. نو دا په دې ګورم الناس اعداء لما جهلوا. خلک د هغه څه دشمنان دي چې ناواقف وي جاهلان دي. ځان پې پوهول پکار دي. دې وجې نه چې دی نو اوس دا دوه صحابه تاسو ته مخکې دې ځای کې ذکر شو. بیا به نورو ځان له لټوئ انشاءالله. نو خدای مبارک څه دی تابعي دی. په دې خبره پوه شو. دې پسې د مسند حدیث ذکر به راځي. نو وایي چې شروع به یې کوو. خو دې ځل به یو واده کوو. بیا یو واده به دا کوو چې دا اوس مونږ مثال په طور باندې انتظار ورکه خدای پاک دا ملګري راوستي کي ورکه اوس هم پکې ډېر ناراض نه دي راغلي. ډېر نه دي راغلي. نو تاسو لږ چې داسې انشاءالله چې ډېر هم ناوخته کوئ نو چې د 9:30 نه یو منټ مې ناوخته کېږي. نو که موږ پوهېدو چې په باندې لا بالفرض را رسېدي شو خو ډېره ښه ده. که نه د 9:30 نه کېدل نه دي. ولې دا اوس د المسند ګورئ لکه زه تاسو ته وایم اوس په دې باندې لکه خواري خو شوې ده. دې ځای نه والې دې ځای پورې دا خواري خو شوې ده. او دا د دې غم د دې منډو د چلې تېرې سره چې تاسو خیر دې لږ دې طرف ته پکې هم ګورئ چې یاره دا دونه په دې سختۍ کې پې دا خواري وشي دا سره جمع شي. دا دې لږ نو چې لږ داسې په وخت انشاءالله نو دا به اوس ته نیمه ګنټه زموږ سره وي. اوس به پکې دا مسند دا بیان به پکې شو. دا تاوان زموږ راغی. څه راغی؟ تاوان راغی. الله پاک تاسو ټولو ته معافي وکړي. درود شریف ولولئ. اللهم صل علی سیدنا وبارك وصلي وسلم عليه صلاة دائمة مقبولة بالبركة. دعا وکړئ چې الله پاک زموږ او ستاسو دنیا آخر ښایسته کړي. تقصیرات موږ ټولو ته معاف کړي. د ایمان دین اهل سلامتیا موږ ټول نصیب کړي. خیره خاتمه زموږ په ایمان کړي. ناسته زموږ لپاره د دنیا د خوشحالو د آخرت د خوشحالو باعث او سبب وګرځوي.
کریم خدایا زمون رضا شي آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبت معیت اتباع اطاعت مون ته نصیب کړي پروردگار عالم دا کوم پن کې چې زموږ شروع ده خدای دا په اتمه طریقې سره سر ته ورسول کی په دې باندې خدای جل جلاله موجوده ملګرو ته را روان دوالو کې ملګرو ته دې باندې فائدہ ورسول بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه محمد وعلى ال سيدنا محمد وعدد ما فی الله صلوات دا دعاو کې دا نثار زموږ شهید خوري پاتشو ته دعاو کې امين هغه به له ورځو کې مخکې حامد دي چې مفاقت دعاو کې دا خیر محمد دي چې مفاقت شو ته دعاو کې نن د یو عجزي هغه پوری راما کې هغه درې مده دعا کې یاد کې چې الله پاک مخرج زموږ ټول ته معصومه الله پاک دې مور پلار د پاره ډالې خپل آخرت وکړي صلی الله تعالی خیر جوړې تکلیف تاسو ته لا خوشاله